بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر 20 نمبر درس دی. احکام الاستنجا شروع دي. د استنجا احکامات شروع دي. په هغې کې موږ پرون خبره کړې وه چې قرآن پاک کې الله پاک فرمایي زما زیات ځان پاک ساتونکي خلک ډېر خوښ وي. نبي علیه السلام بیا فرمایي استنزهو من البول د اودسماتي یعنې د څاڅکو نه ځان ساتئ، ځکه چې عذاب قبر اکثر د تشو امتیازو د وجې نه انسان له الله پاک ورکوي. او بل اوس بیا د استنجا باره کې راته خبره وکړه. هغې کې ویلي وایي د استنجا نه مخکې استبرا ضروري ده. او بیا استبرا تعریف یې راته کړی. استبرا څه ته وایي؟ یعنې د غټ اودسماتي یا د ورکوټي اودسماتي په دې لاره کې هغه کومه څاڅکي وغیره یا څه پاتې شوي وي، د هغې نه پاکي حاصلولو ته استبرا وایي. نو بیا د هغې د پاکۍ طریقه وښوده چې یاره دا په کومې طریقې سره پاکوئ. اوس راته استنجا ښایي چې یاره استبرا خو مخکې زده کړه چې په کومې طریقې سره به یې کوو. اوس راته استنجا ښایي چې استنجا به څنګه کوئ او استنجا کې کم کم حکمونه دي. نو بیا په استنجا کې 3 قولونه دي جي، 3 خبرې دي. یا به په استنجا کې د غټ اودسماتې چې دی یا ورکوټ اودسماتې، یا به دا د دغه نه غټ وي د درهم نه، یا د لاس دا تلی چې دی د دې تلي نه به زیاته وي، دا ځای به انسان ځای به ګنده کړی وي. نو په دې حالت کې بیا دغه پاکي په اوبو سره کول دا فرض دی. او یا که نه د دې دغه برابر وي، د دې درهم برابر وي، نو بیا هغه اوبو سره پاکي حاصلول هغه واجب دي. او یا به د دې درهم نه کم ځای ګنده شوی وي، نو هغه بیا په اوبو سره دغه کول د استنجا کول بیا سنت دي. نو یا به فرض وي، یا به واجب وي، یا به سنت وي. نو اوس انشاءالله مونږ دې خوا په دې بورډ باندې وایو. وایي اما الاستنجاء، بهر حال استنجا د اما معنا ده بهر حال. بهر حال استنجا ته وایي. فا معنا ده نو، فی معنا ده کې، او هی معنا ده دی، یعنی دی استنجا کې. تفصیل دی پکې، دی کې خبرې دي، تفصیلی خبرې دي پکې. نو هغه تفصیلی خبرې راته وایي. وایي اما الاستنجاء ففیه تفصیل. بهرحال استنجا نو وایي په دې استنجا کې تفصیل دی، دی کې لږ غونته کې خبرې زیاتې دي. نو وایي اذا معنا ده کله چې تجاوز یعنی زیات شي، تجاوز وکړي، بړاو شي، زیات شي. نجاست ګندګي. مخرج دا اسم ظرف دی او د دې معنا ده د وتلو ځای. کوم ځای نه چې څه څیز وځي هغه ځای ته مخرج وایي. نو غټ اودسماتې یا ورکوټي اودسماتې چې په کومه لاره باندې راوځي هغې ته دغه وایي، هغې ته مخرج وایي. دلته مخرج نه هغه مراد دی، ځکه نجاست د استنجا باره کې خبرې دي، نو مخرج ځکه دقې ته وایي. نور مخرج د هر یو څیز د وتلو ځای ته وایي. اوس ګورئ دا قرآن پاک کوم آیاتونه د حروف دي، حروف الهجا د الف نه یا پورې، دې کې د هر یو حرف خپل مخرج دی. یعنی الف د کم مخرج نه ادا کېږي، کم ځای نه ادا کېږي. با مخرج کم یو دی، یعنی با د کم ځای نه ادا کېږي. تا مخرج کم یو دی. نو هلته د مخرج معنا دا ټکو د وتلو ځای چې کم ځای نه هغه ټکي ادا کېږي. دلته د مخرج نه مراد د مخرج معنا دلته کې ده، یعنی د غټ اودسماتي یا د ورکوټي اودسماتي هغه ځای ته مخرج دلته کې وایي، ځکه ګندګي د هلته نه خارجېږي. نو دلته به ورته مونږ ووایو د وتلو ځای. و معنا ده او، کانت معنا ده وی، اکثر معنا ده زیات، من معنا ده نه، قدر معنا ده برابر یا مقدار. ٹھیک شو جی. درهم هغه درهم هغه یو دغه د چاندۍ سکه ده، هغې ته درهم وایي. افترض، دا افترض چې دی دا مجهول دی
د دې معنی ده فرض شي فرض کړی شي یا فرض وي. غسل معنی ده وینځل. ګوره یو غسل وي، غسل غین د غین ضمې سره غین پیش سره دا غسل چې دی که نه انسان چې غسل کوي هغې ته وایي، یعنې ټول بدن وینځلو ته غسل وایي، ټول بدن وینځلو ته. ټیک شو دي. او یو غسل وي، غسل نو دا غسل چې دی که نه هر یو څیز وینځلو ته غسل وایي. لکه دا لاس وینځمه نو عربی کوي غسل الیدی، او که نه وایي چې یاره ټول بدن وینځمه نو غسل ورته وایي. ټول بدن وینځلو ته غسل وایي، یو اندام یا یو ځای یا یو څیز وینځلو ته غسل وایي. لږ ځای وینځلو ته یا یو بل یو څیز وینځلو ته، کپړو وینځلو ته غسل وایي، هغې ته غسل نه وایي، غسل وایي. غسل صرف ټول بدن وینځلو ته غسل وایي. نو دلته غسل وایي. غسل معنی ده وینځل، ها معنی ده دغه ګندګي، دا ګندګۍ طرف ته اشاره ده، نجاست طرف ته. با معنی ده سره، او ما اوبو ته وایي، اوبه. اوس په دې ځان پوه کړو جي، دا مخکې مو ورسره زده کړو. واو معنی ده او، لا معنی ده نه، تجوز معنی ده جایز کېږي، مع معنی ده سره، او ها معنی ده دغه ګندګي دغه. او صلات مونځ ته وایي، دلته کې مونځ مراد دی. اوس ځان پوه کړو جي، وایي واذا تجاوزت النجاسة، اذا معنی ده کله چې تجاوزه زیات شي نجاست ګندګي المخرجه د خپل مخرج نه، د هغه وتلو ځای نه کله لږ تجاوز وکړي زیات شي، وکانت او دا ګندګي وي اکثر زیاته من قدر الدرهم، د درهم د مقدار نه، د درهم د مقدار نه که زیاته وي. دا ګندګي چې د کوم خپل مخرج نه لږ تجاوز وکړي، لږ زیات شي، لږ بړاو شي، او د درهم د مقدار نه زیاته وي، لکه د درهم نه غټه وي، د درهم برابر نه وي، د درهم نه غټه وي، نو افترض غسلها بالماء، افترض نو فرض دي غسلها د دې ګندګۍ وینځل بالماء اوبو سره. دا به ضرور په اوبو سره وینځي، دا بیا فرض دي په اوبو سره وینځل. ولا تجوز او نه جایز کېږي معها د ګندګۍ سره، چې دا ګندګي دي په اوبو نه وینځلي نو بیا نه جایز کېږي الصلات مونځ بیا نه کېږي. چې کوم انسان دا خپله ګندګي دا کوم نجاست دی دا چې د ده پرې بدن سره لګېدلی دی، یعنې هغه مخرج سره لګېدلی دی، کوم د وتلو ځای دی، دا د سماتې د خارجېدو ځای دی، هغې سره چې کوم ګندګي لګېدلې او دا د درهم د مقدار نه زیات وي، نو د درهم مقدار فقهاو د دې لاس دا تلی چې دی د دې تلي برابر لیکلی دی، چې یاره دا تلی دا منځ چې دی دا خانګي منځ دا دومره که دا ګندګي زیاته وي نو بیا به ته دا په اوبو باندې وینځل، دا ګندګي صفا کول په اوبو سره دا فرض دي. که په دې اوبو سره دې دا ګندګي صفا نه کړه نو ولا تجوز معها الصلاة، نو په دې حالت کې بیا مونځ نه کېږي، بلکل جایز نه دی، کېږي نه. یو خو مسله دا شوه. دویمه مسله اوس مونږ ته بله وایي که چېرته دا ګندګي چې ده دا کوم نجاست دی دا د دې مخرج نه وځي او دا د یو درهم مقدار وي، د درهم برابر وي، د درهم عمره وي، یو خو د درهم نه زیات و، نو هغې حالت کې دا ګندګي وینځل بیا فرض دي. یو که د درهم برابر وي یعنې د درهم عمره وي نو بیا به څه کېږي، بیا به دغه ګندګي وینځل واجب دي. او درېیمه خبره کوي وایي که چېرته دا ګندګي دا د خپل مخرج نه تجاوز ونه کړي، زیاته نه شي او د دغه نه کمه وي، د درهم د مقدار نه کمه وي، نو بیا په اوبو سره استنجا کول دا سنت مؤکده دي. ټیک شو دي. نو دې څیزونو کې به انشاءالله لږ غور کوئ. دا درې مسلې پکې بیان شوې. اول مسله کې استنجا کول یعنې هغه ګندګي وینځل فرض دي، په دویمه مسله کې ګندګي وینځل واجب دي، او په درېیمه مسله کې ګندګي وینځل سنت دي. نو ګورئ جي
خو دلته کې درته په اوله مسله کې ویلي که چېرته اذا تجاوزت النجاسة المخرج که د ګندګۍ د خپل مخرج نه تجاوز وکړو زیات شو وکانت اکثر من قدر درهم او د درهم د مقدار نه زیاتې وي نو افترض غسلها بالماء نو دا په اوبو سره وینځل دا فرض دي ولا تجوز معها الصلاة او دې سره مونځ نه کېږي که دغه وینځلې دې نه وي نو مونځ نه کېږي دا بالکل کېږي نه او په دې دویمه مسله کې اذا تجاوزت نجاسة المخرج که چېرته د ګندګۍ د خپل مخرج نه تجاوز وکړو زیات شوه وکانت قدر درهم او د درهم برابر وي د درهم عمره وي زیات کې نه وي وجب ازالتها بالماء نو په دې حالت کې بیا د ګندګي په اوبو سره وینځل دا دغه دي اوبو سره ختمول دا واجب دي او په دې حالت کې په اوبو سره د ګندګي ونه وینځله چې د درهم مقدار دي نو بیا مونځ مکروه تحریمي دي هغه د حرامو ته قریب دي نو دغه نه ځان ساتل پکار دي او بیا وایي واذا لم تتجاوز النجاسة المخرج که چېرته دا ګندګي چې دی د خپل مخرج نه تجاوز ونه کړو فالاستنجاء سنة نو بیا استنجا سنت ته او په اوبو سره کول استنجا سنت ده او که چېرته په دغه حالت کې دا ګندګي دې په اوبو سره پاکه نه کړه او بیا مونځ مکروه تنزیهي دی ٹھیک شو جی دی واجب کې مکروه تحریمی وي سنت کې مکروه تنزیهی دي نو اوس وایي اذا معنا کله چې تجاوز معنا بڑاو شي زیات شي النجاست ګندګي مخرج معنا د وتلو ځای واو معنا د نو او كانت معنا د وی قدر معنا د مقدار برابر یا برابر درهم عمره د چاندۍ سکې ته وایي وجب لازم دي لازم وي ازالت لری کولو ته وایي ختمولو ته وایي لری کول یا ختمول خلی او ها معنا د هغه یعنی هغه ګندګي یادای ها هغه ګندګي با معنا د سرا او ما معنا د اوبو خلی اوس ورېږي واذا کله چې تجاوز زیات شي النجاست ګندګي المخرج د مخرجنا یعنی کم د وتلو زیاده د اغینه دا ګندګي لګه زیاته شي اخوا دې خواته اولګي وکانت او دا ګندګي وی قدر الدرهم د درهم برابر قدر معنا د برابر او درهم ته وایي د درهم برابر وي وجب نو بیا واجب دي لازم دي ازالتو ختمول ها د ګندګي بالماء اوبو سره ٹھیک شو جی واذا تجاوزت النجاسة المخرج که چېرته دا ګندګي د مخرج نه تجاوز وکړو زیاتې شوې وکانت قدر الدرهم او کانت کې چې کوم هغه د کانت اسم چې دی دا د نجاست دی جي نو موږ به دلته کې وایو او دا نجاست د درهم برابر وي وکانت قدر الدرهم او دا نجاست د درهم برابر وي وجب ازالتها نو بیا واجب دي د دې ګندګۍ ختمول بالماء اوبو سره خلی بیا وایي اذا کله چې لم معنا نوي نه تجاوز معنا زیات شي النجاست ګندګي المخرج د وتلو ځای فا معنا د نو استنجا ته وایي مونږ ورته استنجا وایو او سنت معنا د سنت وي سنت مؤکده خجی اوس په اخري مسله کې ګورئ اذا معنا کله چې لم تتجاوز زیات نشي زیات یعنی بڑاو نشي النجاسه ګندګي المخرج د مخرج نه د وتلو ځای فالاستنجاء استنجاء سنت ٹھیک شو جی یا خو به دا استنجا کول فرض وي دا ګندګي به وینځل دا فرض به وي او یا به دا ګندګي وینځل واجب وي یا به دا ګندګي وینځل دا به سنت وي
نو دا درې مسلې بیان شوې. په اوله مسله کې وایي که چېرته ګندګۍ د مخرج نه تجاوز وکړو زیاتې شوې او دا د درهم نه هم زیاته وه دا ګندګي، نو بیا دا ګندګي وینځل په اوبو سره وینځل دا فرض دي او بغیر د اوبو سره وینځلو نه که انسان مونځ کوي نو دغه مونځ نه کېږي. ولا تجوز معها الصلاة. ٹھیک شو دي. بیا وایي اذا تتجاوزت النجاسة المخرج، که چېرته د ګندګۍ د مخرج نه تجاوز وکړو زیاتې شوې، وکانت قدر الدرهم او دغه چې دی دا ګندګي دا د درهم برابر وي، وجب ازالتها بالماء، نو دا ګندګي وینځل په اوبو سره دا واجب دي. بیا وایي واذا لم تتجاوز النجاسة المخرج، که چېرته دا ګندګي د مخرج نه تجاوز اونکو یعنی د دغه نه کم وي، په مقدار کې د درهم نه کم وي، نو فالاستنجاء سنت، نو استنجا بیا سنت ده. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم.